چاگے دا صبر پدسی مرتبہ مانی بھی چاگے اخبر ځان هم دا اللہ دا پارا قربان کی دا غی عظمت ذکر کی اللہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ او موای تاسو لمن حق چا پبارکی دیتوی لام شانیہ لام شانیہ مانا لا تقولوا لمن موای پبارد حق چا کی یقتلو چاگے اوجلشی فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی سموائی اموات مڑی داورتا موائی جدا مردی نسودی بل احیاؤن ننا دا شہید حل تم اللہ وی چتاسو خمانم مکوی دلتا لا تقولو دے حل تبت منگا سورت آل عمران تو رسول حل تکی لا تخصبن نوائی حل تو عموماً مخی رسول منافقان و تذکر دا دلتا مومنانو توائی چکور استاسو زڑکی دا شہادت مرتبہ حقیس پخوال خونشی رات ہے دا یو مسلمان زڑکی حس کلا دا شہادت مقام و مرتبہ اگر نویس پکا ہر مسلمان دس مرک دا اللہ نواری خدا دا اللہ فیصلی نو دا مسلمان پزر او اعتقاد کی کمی نرادی نو زکت توائی چلا تقولو پا جبیم چرتاو نوائی دا چانا متاثر نشی دا حالات نا اثر وان اخلی چرتا پا جب وهم نوائی چی دای مردی یعنی سپکاوے ونکے آل عمران التکی منافقین دی نو منافقانو توائی لا تخصبننا دزر پدی عقیدہ کم ددی دمرک سپکاوے مراولا بل احیاؤن بلکہ دوی جوندی دی او جوندونی چر ددی عند ربهم ددی رب سکا دی اخبر رب سکا اغی جوندی دی دا قرآن مجید دا شہداء مقام اجمالاً ذکر کرے دے دا دوارو آیتونو ندا خبر معلومی کی جدئی جوندی دی دویم خبر معلومی کی جدئی تا رزق ملاوی کی اند ربهم یرزقون سورت آل عمران کی او خوش خوشحال دی بشارتون ورد ملاوی کی یستبشرون بنعمت خوش خبریان ورد ملاوی کی نہ پیس غم دے او نہ پی خوف او حزن دے دا آیتونو دا شہید مبارک معلومی دی احادیث کی چمونگو گرو نبی علیہ السلام سے جزوی تفصیلات دی ذکر کری دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دویتا اللہ دشنو مرغو جسم نور کی او پاغی کی دی بیا دا جنت سے لرکی یو خوابل خواہ گرزی را گرزی مزی اخلی انجوائی چوتوائی زڑ خوشحالی پا جنت کی او آخر کار بیا دا قنادیل العرش لاندی دی بسیرے کئی شپیتی رہی نبی علیہ السلام داغی دا تفصیلات ذکر کری بیا نبی علیہ السلام فرمائی دا دی دا دل جوئی دا پارا زدی دا زڑ خوشحالول لبورتا اللہ وی حل تشتہول شیعہ سنور سم پکار دی سواری تاسو نو دیب تپوس دیب جواب کئی ای شیئن نشتہی ونحن نسرح من الجنت خیث شینا مونگل یا اللہ نور سپکار دی جنت دی مونگل کلاو کرے دے اخبر پا مرزمانی چی چرت غارو نزو سج غارو نخرو سکو نور مونگل سپکار دی و حدیث کی رانی چی اللہ بور نبیاتا پوس گئی دی بدا پویشی چی اللہ گورے بید غختوم نپری دی نو دی بیاد اللہ نے یو مطالبہ کی دی بوئی نوریدو منغوالو انت رد ارواحنا فی اجسادنا یا الى اجسادنا زمون دا روحونا چی دی زمون جسمونو کے بیا واپس کے چی مون جوندی شو اگر دا دنیا پشان دی بیا جوان را دا ملاو شیخو حتی نقتل فی سبیلک مرتن اخرى
چې یو دل بیا ستا دین دپاره مونږ قتل شو ځکه د هغه قتل کېدو خوند چې دی هغه په دوی جنت کې هم نشته حتی نقتل فی سبیلک مرة اخرى نو الله به ورله دا خواهش په ذکر کې خو الله به ورته وایي چې نه کنه دا د اصول او د قانون نه خلاف دی داسې نشي کېدی جنت کې دننه څه وغواړئ دا د شهداو د حیات چې کوم الله ویلې بل احیاء دی ژوندي دي د هغه حیات تفصیلات دا دي په قرآن او سنت کې د هغې تفصیلونه دا راغلي دي خو قرآن مجید وایي چې تاسو به دی ته اموات نه وایئ مونږ چې وګورو نو شهید په حقیقت کې وهلی شوی دی د هغه میراث تقسیم شوی دی هر څه زمونږ په سترګو دي خو الله مونږ ته بیا هم وایي چې نه داسې به نه وایئ مړي به ورته نه وایئ دا د عبارت النص نه عظمت شان د شهداو ثابت شو تاسو به ورته مړي نه وایئ دی ژوندي دي خو د ژوندون په تفصیل تاسو نه یې پوهئ نو خبره دا ده چې دی دا کم تفصیل چې مونږ قرآن او حدیث کې وویلې دا قسمه حیات شهداو له حاصل دی دا منسوسی دی اوس د دې تعبیرات مختلف دي عام طور باندې علما دی حیات دا تعبیر کوي حیات برزخی سره چې دا حیات برزخی دی ځکه چې عالم دا درې قسمه عالم دي جهان چې ورته وایي هر بنی آدم چې دی د دریو عالمونه ګرځي یو د عالم دنیا ده یو عالم آخرت ده او دریم عالم برزخ ده هر بنی آدم د دې دریو نه چکر وهي تیریږي ځکه بنی آدم چې دی د روح او د جسم نه مرکب دی روح او جسم دواړو نه جوړ دی هر چې عالم دنیا د عالم دنیا چې ورته وایي دا دنیا دارالعمل دی آخرت چې دی هغه دارالقرار دی هلته به د عمل بدله ملاویږي برزخ چې دی دې ته وایي دارالانتظار دلته به په انتظار کې انتظار کې به وي د بدلې چې هغه به ورته ملاویږي آخرت کې یا ښه او یا بده نو دا قبر باندې چې وي که نه آخري آرامګاه دا آخري آرامګاه نه دی دا انتظارګاه ده آخري آرامګاه چې دی هغه به آخرت دی یعنی جنت دی او یا بیا العیاذ بالله جهنم دی هغه آخري آرامګاه دی دا خو دارالانتظار دی نو د هر عالم حکم جدا جدا دی اول مونږ ویلې جهان دی دنیا او دویم دی آخرت او دریم دی برزخ دنیا کی جسم چې دی دا اصل دی دی ته جسمانی زندگی وای عنصری زندگی دا جسم چې کوم دی دا په دنیا کې اصل دی احکامات دته متوجه کیږي او روح دلته کې اثرات قبولولو کې تابع دی دا د دنیا حکم دی دی پسې بل حکم دی برزخ کی روح اصل دی او هغې ته روحانی زندگی ویل کېږي برزخ کې چې کوم حیات دی جسم چې دی د هغه روح تابع دی اصلا تنعیم او تعذیب هغه پر روح باندې واردېږي او جسم تینا طبعا متاثر کېږي او آخرت چې دی عالم آخرت هغه د روح او د جسم مکمل امتزاج دی باقی کې هر یو ځان له اصل دی روح هم اصل دی او جسم هم اصل دی برزخ چونکې زمونږ د دې باس هغه تعلق د برزخ سره دی نو د برزخ مفهوم برزخ څه ته ویل کېږي لغوي اعتبار سره وایي د دو متضاد څیزونو کې د څیزونو منځ کې یو داسې شی چې هغې د دواړو اثرات واخلي دې ته برزخ ویل کېږي چې په هغې کې د دواړو متضاد څیزونو څه نه څه اوصاف راغلي وي یا پکې د دواړو اوصاف برابر وي یا د یو سیوا او د یو کم وي
داسې د هر څه په منځ کې یو شی برزخ دا وایي په هر څه کې دي لکه من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون یا په دوو دریابونو منځ کې چې دا خوږې دي او دا ترخې اوبه دي او په منځ کې څه اوبه وي هغې ته برزخ وویلی شي نو برزخ په مفهوم په دغه کې دې ته وایي خو شریعت په اصطلاح کې عالم برزخ هغه جهان دی چې هغه د دنیا جهان او د آخرت په منځ کې حائل دی ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون دا مزنی عالم دا او جهان تا برزخی جهان ویل کیږي برزخی کیفیت دے چې داغي ادراک چې دے دا په حواس سره نشي کېده او اخروی زندگی هم نه ده نه مکمل دنیاوی ده او نه اخروی ده مز کې ده چا علماء کتابونو کې به د دې مثالونه خوب سره ورکړي دي خوب کې چې کوم کیفیت انسان ګوري کله انسان ګوري چې منډه وایي او حقیقت یې هغه پروت وي په خپل بستر باندې نو برزخی حیات دې ته وایي بہرحال خبرو دیگی دا شہداو دا حیات چکم پا نصوصو کے ثابت شو نو دیتا علماء تعبیر ورکی حیات برزخی سنا چی دا شہداو دا حیات برزخی دے دا نا من کل الوجود دنیاوی دے و نا اخروی دے مز کے دے برزخی حیات دیتا وائی اس دا دی برزخی حیات پا کیفیت کے دا اہل سنت دو قول دی چې دا برزخی آیات څنګه وي اهل سنت دو قول دي دواړه ګوره اهل سنت یو قول د اهل سنت دا دی چې دا حیات برزخی جسم او روح دواړو ته حاصل دی جسم تم حاصل دی او روح تم حاصل دی روح چونکه په دغه جهان کې موږ ویل چې اصل دی نو اصلا خدا حیات روح تا حاصل دے دیتا حیات روحانی وائی خو جسم لم اللہ حیات ورکی دا روح پا دی جسم کی دے زکا ورطا حیات دے و کنئی ندس ندا جسم لا اللہ ذان لا حیات ورکی او برزخی دا روح پا دی جسم کی ندے سورت زمر دا آیت دا وجنا دا سورت زمر دا آیت دا معلومی کی چی دا دنیا کی دا مرگ دا وجنا دا روح یو دل دی جسم نبو دی ان صدی جسم دا نو دی تا دے بیا دسی واپس کی گی چی دی واپسی نا دتا حیات حاصل سی دا وپا قیامت پر آدمی دا غین مخ کی دا روح دی بدن تا دسی نے واپس کی گی چې باغی واپسی سره دتا حیات ملاو شي باغه حیات سره دې تصرف او ادراک وکي د سړي شي کیږي دا په قیامت پر راځي نو لہذا د اهل سنت یو قول دا دی چې برزخی حیات د روح هم دی او د جسم هم دی او د جسم هغه حیات څنګه دی جسم لزان له الله حیات ورکی الله قادر دی دمرا حیات ولور کی چې سوال او جواب باندې پوي شي تعلیم او تعلیم باندې پوي شي هغه حیات کامل حیات نوی چې باغی سره هغه تصرف او ادراک کی د دنیا والو حال او پیجنی د دنیا خبره واوري دغه سه حیات دی نوع من الحیات د دې قول دلیلونه لړ مو دلیلونه هغه روایت لکه حدیثونه دي یو حدیث کې راځي چې ګور مېت چې کلا په قبر کې خودلې شي مړ نو هغه نعمتونه ورته ملاوي دي یو کې راځي چې په ګرځونو باندې وهل کېږي نو دا وهل نعمتونه دا ټول د جسم صفات نو ځکه دې قول والا وایي چې د دې حیات جسم سره تعلق لري روح سره پښتا وښتا یې کوم شک نشته خدای وایي د جسم سره هم تعلق معلومیږي د احادیثونو لکه یو روایت چې هغه نبی علیہ السلام په قبر څخه تیر شو او دا د پیغمبر سورلۍ چې دا هغه اترهی دا نو ګوره سورلۍ چرته نه تیرې دا او هلته خو جسم دی نو دغه قول والا وایي چې د دې تعلق د جسم سره معلومیږي د نور روایات هم شته
چې د دې د هغې نه معلومیږي چې قبر او قبر کې خو چونکې جسم پروت وي نو د دې جسم له هم الله یو قسم حیات ورکړي او اصلا چې د دې حیات تعلق ما درته ووایي چې روح سره دی. دویم قول د اهل سنت دا دی چې نه دا حیات صرف او صرف د روح ته حاصل دی، بدن ته دا حیات برزخی نه دی حاصل. لہذا اصلا د دې تنعیم او د تعذیب چې د تعلق د روح سره کیږي. د دې په باره کې د دې قول والو دلیلونه هغه احادیث دي چې کوم ما ورته اشاره وکړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله شهید شي نو د روح جنت ته لاړ شي او هلته ورته د شنو مرغانو شنو پرندو شکل ورته ملاو شي او د جنت کې ګرځي. نو دوی وایي چې روح اصل دی، روح ته دغه حیات حاصلېږي، جسم په دنیا کې پاتې شي. نو دا دواړه قوله د اهل سنت دي. که یو قول کوم یو قول هم څوک واخلي خو لیکن تفصیل به دا وي د روح والا قول چې دی دې کې څه تکلفات نشته، لیکن دا اول قول ځکه بهتر معلومیږي چې په دې سره تطبیق راځي. ټولو کې هغه کوم احادیث چې د هغې نه دا معلومیږي چې قبر عذاب یا نعمت په قبر کې دی او قبر کې چونکې جسم پروت وي نو هغه والا احادیث هم دې کې شامل شي. نو لہذا د چا په نیت باندې دا قول قوي دی چې حیات برزخی د روح ته هم حاصل وي لیکن جسم تم حاصل وي او جسم ته دا حیات ولې حاصل وي روح پکې دی نه، جسم ته الله خپل په قدرت باندې یو قسم حیات ورکړي. دا هو د حیات شهداو په باره کې چې د شهداو حیات برزخی او د برزخی حیات کیفیت کې دا دواړه قوله چې کم څوک واخلي، لیکن موږ ته راجع دا اول قول لګي چې جسم او روح دواړو ته دا حیات دی، اصلا روح ته دی، جسم ورسره متاثر دی. اوس بله مسله حیات الانبیاء مسله ده. چونکہ حیات الانبیاء د قرآن مجید آیتونو کې د دلالت النص نه ثابتېږي د دغې آیتونو نه چې په دې آیتونو کې اصلا د عظمت شان د شهداو ذکر کوي. عبارت النص د حیات شهداو په باره کې دي دا آیتونه، لیکن چونکہ شهید امتی دے هغه ته چې الله دا اعزاز او مقام ورکوي نو یو نبی ته خو به خامخا ملاوي دی ته وایي چې حیات نبی حیات الانبیاء دی آیتونو نه قیاساً ثابت دی او دی ته قیاس نه وایي دلالت النص ویل کېږي. دا تاسو ته پته ده دلالت النص او قیاس کې دا فرق دی چې علت چرته د اجتهاد نه بغیر نه معلومیږي نو هغې ته بیا قیاس وایي، او چې علت عام وي چې هر څوک اهل زبان سړی هر ایماندار سړی په هغې پوهېږي نو دې ته بیا دلالت النص وایي. او د دلالت النص او د عبارت النص په باره کې دا مسلم اصول دی چې دلالت النص کې به هغه کیفیت مراد وي چې کم په عبارت النص کې مراد وي. نو عبارت النص کې دا حیات برزخی وو نو د حیات الانبیاء متعلق بم هغه حیات برزخی وي. د انبیاء ته چې کم حیات دی نو هغه به حیات برزخی وي، یا خو دا بني چې حیات برزخی